أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون څنګه چې مخکې آیتونو کریمو کې د بنی اسرائیلو تذکره را روانه ده چې په دې آیتونو کې هم د هغو بیان دی او څنګه چې مخکې نه تاسو ته معلومه شوې ده چې بنی اسرائیلو بدیانې الله پاک بیانوي د هغو برایانې بیانوي د هغو ظلمونه بیانوي لکه نو دغه شانتې په دې آیتونو کریمو کې هم د هغو الله پاک بدیانې بیانوي او د هغو هغه ظلمونه چې کوم دی څه کوي لکه بیانوي لکه د هغو د بدیانو نه او د هغو د ظلمونو نه یو بدي او یو ظلم دا و چې د هغو نه الله پاک یو مضبوطو عهد او یو مضبوط لوز اغستی و په تورات کې او هغه دا و چې اولنۍ خبره دا وه چې لا تعبدون الا الله تاسو به عبادت نه کوئ مگر د یو الله عبادت نه کوئ دا د هغو نه عهد څه لکه اغستی شوی و د هغو نه لوز اغستی شوی و لکه وی یاد کوي هغه وخت اخذنا چې مونږ واغسته میثاق ویلی کېږي مضبوط لوز ته لکه مضبوط لوز بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه د اولاد د یعقوب علیه الصلاة والسلام څه خبره اولنۍ خبره دا ولا تعبدون الا الله چې د الله پاک نه ما سوا و د بل چا بندګي نه کوئ څومره پیغمبران چې دنیا ته راغلي دي کنه د هر پیغمبر خپل امت ته خپل قوم ته اولنۍ سبق دا و چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره دا د هر پیغمبر اولنۍ سبق و خپل قوم ته ای زما قومه د الله عبادت کوئ او د دغه الله نه علاوه ستاسو بل څوک معبود برحق شته دی نه د سره څوک د عبادت لایق بل څوک نشته بل هیڅ څوک د حاجتونو پوره کوونکی نشته بل هیڅ څوک د مشکلاتو نه خلاصونکی څه دی لکه نشته دی لایق د عبادت صرف دغه یو الله دی شیخ عبدالحق محدث دهلوي دا مخکې آیات کې دی نو عبادت چې دی او د انسان د ژوند مقصود هم الله پاک عبادت بیان کړی دی قرآن پاک کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا دو مکلف مخلوق ته چې د دوی نه به الله پاک د قیامت په ورځ باندې د دوی سره حساب کتاب کوي لکه دو قسمه مخلوق یو جنات دي یو انسانان دي لکه الله وایي موږ دا نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت لپاره یعنې د انسان د پیدایش او د جناتو د پیدایش مقصود څه دی لکه الله پاک ولې پیدا کړي دي د خپلې بندګۍ لپاره د الله بندګي به کولی کېږي د الله نه ما سوا بل څوک د دې لایق څه دی نشته دی قرآن پاک کې مخې ته به راشي د دې یهودو مبارکې چې کوم دی څه دی الله پاک فرمایلی دی چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله څه دی یعنی دل لګېدلي وو خپل احبار یعنی خپل ملایان او خپل رهبان یعنی خپل پیران دوی په خدای توب سره نیولي وو لکه من دون الله ما سوا د الله الله یې پرېښودی و ټیک شو که نه او د الله نه غیر خلک چې کوم دی څه دی لکه په خدای سره څه لکه نیولي وو الله پاک خپله وایي اوس خپل ملان او خپل پیران یې څنګه په خدای سره نیولي وو چې هغو ورته څه ویل حق یې منل دا په خدای سره نیولي دي یعنې د الله پاک د حکم په مقابله کې که هغه ملا وي او که هغه پیر وي لکه او یا د دوی نه علاوه هر څوک چې وي
خو د هغه وینا د الله د حکم په مقابله کې وي یا د الله د پیغمبر د حکم په مقابله کې وي او ته د الله حکم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم پرېږدې او د هغه ملا خبره منې یا د هغه پیر خبره منې یا د دین علاوه چې نور هر څوک چې د هغه خبره منې الله وایي دا تا په خدای سر نیولې ستا خدایان دقه دي ستا خدای دقه ملا دی ستا خدای دقه پیر دی او یا بل څوک چې ته د هغه خبره چې کوم دی منې او د خدای خبره رد کې د خدای د پیغمبر خبره چې کې رد کې دغه آیت کریمه ده نو د بندګۍ حقدار د هغې نه ما د الله نه ما سوا بل څوک نه او دوی د الله سره عهد کړی و د هغې باوجود داسې چل کو لکه د الله یې نه منله او د خپلو ملانو او د خپلو پیرانو چې کوم دی څه کوله لکه دا یې منل لکه الله پاک د دې دا ناکاروالی او قباحت بیانوي چې واده خلافي کړې ده څه ده لکه یو واده خلافي کړې ده لکه قرآن پاک کې ځای په ځای به راشي الله پاک وایي اوفو بالعقود لکه څه دی لکه د خپلو عهدونو وفا کوئ الله پاک وایي لکه څه دي وعده د هر چا سره چې تاسو وکړه که نه لکه د هغې به وفا کړې لکه تا حتی تر دې پورې چې په اسلام کې د دې خبرې اجازت نشته دی مسلمان ته د دې خبرې اجازت نشته دی چې دی د کافر سره هم عهد وکړي که نه او هغه مات کړي لکه نه وایي د هغه سره چې کوم عهد کړی وي هغه هم پوره کړي لکه عهد به نه ماتوي لکه الله پیغمبر ویلي دي لا دین لمن لا عهد له یعنې څوک چې خپل عهد او خپل لوز نه پوره کوي د دین د سره نشته دا بېدینه انسان دی لکه څه دی لکه دین انسان دی بل لاره الله پاک فرمایلی دي چې ان العهد کان مسؤولا یقینا دا عهد او دا لوز چې دی که نه د قیامت په ورځ باندې به دې باره کې تپوس کولی کېږي لکه د دې بار څه دی چې یاره تا عهد ولې نه دی پوره کړی لکه دا عهد بس پوره کړه د الله سره او که د مخلوق سره ما تا ته دا ووایي چې حتی تر دې پورې دا د غیر مسلمو سره ولې دی دا عهد پوره کول چې کوم دی څه دي دا داسې حکم دی لکه څنګه چې د اقیمو الصلاه او د آتو زکات حکم دی چې مونځ کوه څنګه چې دا حکم دی لکه او آتو زکات ورکوه څنګه چې دا حکم دی لکه او څنګه چې د روجې حکم دی لکه کتب علیکم الصیام دقه شانتې څه دي لکه اوفی بالعقود دا حکم دی حکم د وجوب دپاره حکم څه لکه د لزوم دپاره چې دا خبره په تا باندې څه ده لازم ده نو د دې دغه بیانې چې دوی د الله نه ما سوا بیا خپل ملان او خپل پیران چې کوم دی په خدای سر نیولي و ما سوا د الله نه د هغو بندګي کوله د هغو بندګي مطلب څه د الله د حکم په مقابله کې د پیغمبر د حکم په مقابله کې د هغو حکم منو او دا یې نه منو دا په خدای سره څه دي لکه نیول دي قرآن پاک کې به وځي کې تاسو دام راشي چې دې خلکو خپل خواهشات خپل خدایان جوړ کړي دي لکه خپل خواهشات څه دي لکه خپل خدای جوړ کړی دی لکه د هغې دغه مطلب دی لکه یو طرف ته د الله حکم دی یو طرف ته د الله د رسول حکم دی بل طرف ته ستا خواهش یعنې ستا زړه بل څه غواړي لکه ته هغه کې لکه ټیک شو نو په خپل خواهش پسې ته روان یې چې یاره زما زړه خو دا خبره غواړي لکه زه داسې کول غواړم او حقه کې لکه او د الله حکم د هغې په خلاف او د خدای د پیغمبر حکم د هغې په خلاف د داسې خلکو باره کې الله پاک ویلي دی چې دې خلکو خپل خواهش چې کوم دی خپل خدای جوړ کړی دی که چېرې چا منې هغه د خدای دی کړی نو د الله د حکم په مقابله کې د الله د پیغمبر د حکم په مقابله کې که تا د خپل نفس او د خپل خواهش او د خپل زړه خبره ومنله او هغه د الله حکم د رد کو د پیغمبر حکم د رد کو نو دا تا په خدای سره خپل خواهش ونیوله خبر باندې ورسېږي نو ورته عهد او چې لا تعبدون الا الله ما سوا د الله نه ما سوا د بل چا تاسو به عبادت نه کوئ دې خبرې اقرار کړی خو دې دې نه څه دي لکه دا عهد شک نه دي کړی دا واده ماته کړی پته ولګېدې بني اسرائیلو کې یوه خرابي دا وه چې دا عهد شک نه خلک ولګي دوی چې کومې وعدې د خدای سره کولې هغې څه کولې لکه ماتولې لکه خو ګوره مونږ دې په خپل حال باندې مغور کولی چې آیا چې د دا خرابي خو په مونږ کې چې د خو نشته که نه لکه مونږ چې د خدای پاک سره سوادې کړي دي شاید مونږ خو چې د ماتې کړي دي لکه خبره ورسېدې ځکه ما تاسو ته دا پته لګېدلې ده چې دا د کم قوم خبر روانه ده که نه ما وی دا داسې وګڼه چې لکه دا د دواړو جانو شهزادګان څه یو خو دا د پیغمبرانو الواد دی بني اسرائیل څه دي لکه دا د پیغمبرانو الواد دی لکه د دې سلسله د یعقوب علیه السلام نه شروع ده څه ده لکه او که د یعقوب علیه السلام په برم ځي نو برم پیغمبران دي لکه برم څه دي لکه برم پیغمبران دي لکه اسحاق علیه السلام دی د یعقوب علیه السلام دا هغه زوی دی د هغه نه لپاس چې ابراهیم علیه السلام دی دا د هغه زوی دی او په برم پیغمبران دي خو دا چې یادېږي بني اسرائیل نو دا بیا د یعقوب علیه السلام نه په کته باندې څه کې یادېږي دا د پیغمبرانو الواد دی لکه
څه دی لکه واړه خلک نه دی لکه ډېر حیثیت والا خلک دی لکه او بل دا دی چې د بادشاهانو الوار دی لکه ځکه چې په دې پیغمبرانو کې الله بادشاهان څه دی لکه د دې آخري پیغمبر عیسی علیه السلام موږ مخکې تفصیل کړی دی ټیک ده خو کافر شو څه شو لکه د خدای په غضب کې اخته شو څه دی لکه الله په غضب کې اخته شو کافر شو د خدای په غضب کې څه شو اخته شو ورنه په دواړه جهان بهترین خلکو په دواړه جهان سو بهترین خلک نو دغه یو عهد کړو دایم سکو لکه مات کو چې د خدای له سوا د عبادت لایق په دې کائنات کې بل څوک نشته دی او دیو چې کوم دې سدي لگا هغه پرې خودو او د نور خلکو عبادت چې کوم دې سکو لکه ایوي وبالوالدین احسانا یو ته داله وس الله واستو چې د مور پلار سره به د احسان معاملې کوي مور پلار سره به څه کوي د احسان معاملې کوي احسان په پښتو کې وایي نه خسلو څه دی لکه مور پلار سره خسلو خسلو مطلب څه دی لکه هغه ته راحت رسول هغه ته سلکه راحت رسول موږ په پښتو کې خدمت لپس وایو زموږ شیخ القرآن والحدیث هغه موږ ته د خدمت معنی وکړوي تاسو خدمت پیژنئ خدمت څه ته وایي وایي خدمت ایصال الراحت ته ویل کېږي لکه شیخ حمید الله صاحب دا جامع مظهر العلوم مکتمل ټیک شو ایصال هغه ته راحت رسول و دا راحت که ستا په قول سره وي داسې خبره ته هغو ته کې چې ښکلې خبره نرمه خبره د ادب نه ډکه خبره لکه ټیک شو دا د مور پلار خدمت دی څه دی لکه دا هغو ته راحت دی دې ته احسان وایي دې ته ښه سلوک وایي او په خپل فعل سره ستا افعال داسې دي ستا اعمال داسې دي چې ته پوهېږي چې زما په کم فعل باندې زما په کم عمل به زما د مور پلار ته راحت رسېږي دا د مور پلار سره احسان دی دا واجبي حکم دی لکه څه دی لکه حکم دی د خدای پاک وبالوالدین احسانا د مور پلار سره ځکه دې سره علما اوس ډېر هغه دغه نه کوي ستاسو ذهن کې نه راځي احسنو حکم ورسره لګېدلی دی لکه احسان کوي بالوالدین د مور پلار سره څه دی لکه احسان په احسان کولو سره لکه نو دلته یو قاعده شیخ عبدالحق محدث الدهلوي رحمت الله علیه څه دی لکه ذکر کړې ده په دې ځان ښه پوه کوئ ښه په غور باندې واورئ د مور پلار د احسان په باره کې هغو څه قاعده ذکر کړې ده دا قاعده ذکر کړې ده چې څه احکام داسې دي چې هغه الله پاک په انسان باندې فرض کړي دي د فرض یوه درجه ده زه به دومره حده پورې خبره کوم چې څومره ستاسو په سمجھ کې راځي نورو خو دا د په هغې کې تفصیل زیات وي لکه هغه خو د اهل علمو په سمجھ کې راځي او څوک چې مسلسل چې کوم دی کتابونه وایي او دیني علوم حاصلوي د هغو په سمجھ کې راځي زه ستاسو په دونه حد کې خبره کوم چې هغه زموږ ستاسو په سمجھ کې راشي فرض لکه دومره هم پېژنو که نه یو شی په موږ باندې الله فرض کړی دی لکه فرض مونځ دی فرض روژه ده ټیک شو که نه لکه سړي باندې حج فرض شي په سړي باندې زکات فرض شي لکه دا فرایض دي ټیک ده که نه او د هر شي خپل حکم د هر شي خپل صحیح لکه حکم یې لکه او هغې ته نه ځو نو وایي کوم څیزونه چې په انسان باندې الله فرض کړي دي لکه هغې مثال ما در کړو لکه فرض مونځ شو فرض روژه شوه لکه سمجھ کې راغله خبره دویمه درجه هغه څیز دی چې لکه الله پاک په انسان واجب کړی وي دا واجب په دې فرضو پسې یوه دویمه درجه ده په دونه په سمجھ کې راولي دا واجب څه دی لکه دا په فرضو پسې دویمه درجه ده لکه د هغې مثال به تا ته زه دا ووایم چې لکه فقها وایي چې دا ږیره پرېښودل چې کوم دی دا څه دي دا واجب دي لکه څه دي لکه دا واجب دي دا د فرضو نه لاندې درجه ده دویمه درجه ده دې لکه څه دی لکه خو په عمل کې یو شانتې دي ګورئ څنګه چې فرض پرېږدي انسان سړی سم ګناهګارېږي داسې چې واجب هم تر کوي نو دغه شان ګناهګارېږي دغه شان څه کېږي لکه په عملي طور ګناهګارېږي اعتقاد کې مسله شته یا ټیک شو نو اوس الله پاک فرده هم فرض کړې ده فرده څه ده لکه فرده هم الله فرض کړې ده چې زنانه به پرده کوي زنانه به څه کوي پرده به کوي نو اوس راشه اوس مور پلار ولګېدلو او انسان د هغه کار نه منع کوي دا هغه کار نه منع کوي چې کوم څیز الله پاک په انسان فرض کړی دی یې واجب کړی دی سمجھ کې راځي که نه ټیک شو که نه لکه اوس مور پلار انسان ته دا وایي چې فرض مونږ به نه کوي نو دا خو فرض کړی دی الله پاک که نه فرض روژه به نه نیسي نو دا ګوره الله فرض کړی ده او مور پلار د دې نه څه کوي لکه منع کوي یا اوس ګوره الله پاک فرده فرض کړی دی چې بای فرده به کوي نو دا مور لګي یا پلار لګي او خپل لور ته وایي چې پرده به نه کوي د فرض نه منع کوي که نه لکه فرض نه منع کوي یا ما وی د وجوب یو شی الله پاک واجب کړی دی لکه څه دی لکه د سړو دپاره ږیره پرېښودل چې کوم دی څه دی لکه دا واجب دی
او یو مور لګي او یو پلار لګي او خپل بچی ته دا وایي چې ګیره به نه خوري، نو دا وسنه منع کوي. د واجب نه او د فرض نه د مور پلار منع کوي، په دې کې اطاعت نشته د مور پلار. ښه څه دی لکه په دې خبرو کې د مور پلار سره څه دی لکه اوس که مور پلار په دې خفه کېږي هم د دې خفګان رعایت پته نه ساتي، ځکه هلته کې مسلې د الله سره راغلې ده. اوس څه دی لکه دیو مخالفت کې په اصل کې د الله د فرض حکم او د الله د واجب حکم لګا. نو کوم شی چې فرض دی او کوم شی چې واجب دی، دې مور پلار ته د هغې نه منع کولې، نو په دې کې به خبر نه منې. داسې پکې شرک هم دی. قرآن پاک کې یو ځای کې دي به ان جاهداکه، که چېرته دا مور پلار تا مجبوره کوي ان په دې خبره تشرک بي ما چې ته شریک کې زما سره هغه لیس لک به علم چې په هغې باندې تا ته علم نه وي، فلا تطعهما، وایي د دې دواړو اطاعت به نه کوي. ټیک شو که نه لکه نو دا شرک شو، او په شرک کې د اخته کوي او فرض نه دې منع کوي او د واجب نه دې منع کوي. نو بیا مقابله راغلی د خالص د خدای پاک د فرض او د واجب سره څه دي لکه او د ایمان سره مسله راغلی ده. نو په دې کې به د دې اطاعت نه کوي، په دې کې به څه کوي دا قاعده ذکر کړې ده. په دې کې تاسو دویم څیز د دې نه لاندې یو درجه کې راځي چې هغه سنت مؤکده ورته ویلی کېږي. څه دی لکه عباداتو کې د عبادت یو قسم سنت مؤکده دی. سنت مؤکده تاسو دومره پوه شئ چې دا جماعت تا مونځ نه، دا مونځ دا فرض مونځ په جماعت سره کول دا سنت مؤکده دي. لکه څه دي لکه دا سنت دي، خو د دې ډېر تاکید نبي صلی الله علیه وسلم څه دی کړی دی. لکه و د داسې سنت مؤکده نه تا مور پلار منع کوي. نو شیخ عبدالحق محدث دهلوي لیکلي دي چې که یو پیره دوه دې منع کړي نو خیر دی منع شه، په دې کې د هغو اطاعت وکړه. ګوره د مور پلار ډېر لوی مقام دی، مونږ ته د دې قاعدې او د دې ضابطې نه هغه مقام ښیي. څه کوي لکه مقام ښیي مونږ ته لکه. نو که تا د دې نه یو پیره دوه پیرې منع کوي نو منع شه، خو که چېرته زیات دې منع کوي نو بیا به ترې نه منع کېږي. ګوره بیا به د هغو خبره نه منې، ځکه هلته بله مسله پېښېږي. دا د جماعت سره دا مونځ کول چې یو انسان درې پیرې بغیر د عذر نه پرېږدي، یعنی یو انسان د با جماعت مونځ بغیر د عذر نه څه عذر ورته نه وي درې پیرې پرېږدي، نو فقهاو لیکلي چې دا انسان فاسق دی او د ده ګواهي به شرعا قبول نه وي. لکه دی په دې معاشره کې د دې حیثیت قابل نه دی چې دی دې لاړ شي او دی دې ګواهي وکړي او څوک یې د ګواهي قبوله کړي. یعنې داسې وګڼئ که نه چې دی په معاشره کې قابل اعتماد انسان نه دی د شریعت په نظر کې، چې د ده خبرې د څوک غوږ کېږدي او د ده په خبره باندې څوک اعتماد وکړي. دومره دی چې کوم دې څه کېږي لکه که درې پیرې د جماعت مونځ بغیر د عذر نه چې کوم دی څه دی لکه پرېښودو لکه. نو هلته مسله پکې بیا دا جوړېږي انسان باندې انسان فاسق کېږي او انسان چې کوم دی د هغه شرعا ګواهي بیا نه قبلېږي لکه. نو وایي دغه حیثیت د به ځان نه ورکوې که د یو پیرې دوو نه زیات منع کولی نو بیا به خبره نه منې، او یو پیره دوی وي په دې کې هم خبره منلی شي. مخ ما ته داسې یو مثال درکړو لکه ډېر سنت مؤکده دي لکه نو سنت مؤکده نه چې تا منع کوي نو نه به منع کوي. سنت مؤکده د ماسپښین د فرض مانځه نه مخکې 4 رکعته هم سنت مؤکده دي، د هغې نه وروسته هم 2 رکعته سنت مؤکده دي. هسې ستاسو سمج دپاره ټیک شو. د ماښام د مانځه نه وروسته دا 2 رکعته هم سنت مؤکده دي، د ماسخوتن د مانځه نه وروسته دا 2 رکعته سنت مؤکده دي ټیک شو. د سحر د مانځه نه مخکې دا 2 رکعته سنت مؤکده دي. څونه شو که نه داسې نور هم ډېر شی دي لکه. نو داسې سنت مؤکده په حکم کې چې کوم شی وي لکه او تا دا مور پلار د هغې نه یو پیره دوه منع کوي چې د دې نه ته منع شه، خو زه چې تا ته سیم دا وکړه نو د دې مور پلار خبره دومره حده پورې ومنه، خو که زیات یې منع کولی نو بیا به یې نه منې. څه سمج کې خبر راځي که نه. اوس یو درجه لاندې د مستحب ده. څه ده لکه مستحب هغه عمل ته ویلی کېږي چې انسان هغه کوي نو الله د هغه نه خوشحالېږي او الله پې هغه ته انعام ورکوي، یعنې ثواب او اجر ورته ورکوي. او که انسان یې نه کوي که نه نو ګریب پې الله پاک ته هغه نه کوي. لکه زه تاسو ته اوس په داسې مثال کې هم لکه ګوره نوافل شو، لکه نفل مونځ شو، نفل روژه شو، لکه خبر ورسېدې. اوس نفلي چې هر شی شو ښه لکه څه دی لکه نفل مونځ دی، نفلي روژه ده، نفلي حج دی، نفلی عمره ده، نفلی صدقه خیرات دی لکه کم چې نوافل دی لکه ټیک شو که نه. لکه اوس تا مور پلار د دې نه منع کوي چې دا به نه کې زما خدمت پکې و د دې نه به منع کېږي، د دې نه به څه کېږي لکه منع کېږي. که د دې نه منع کېږي نو دا قاعده او ضابطه شوه
چې بیا په دې حکم عمل نه کیږي. خو بالوالدین احسانا، د مور پلار سره څه کوه لکه احسان کو. د مور پلار به د مستحب پورې او نفلي اعمال چې هغه ته دا به پرېږدي او زما خدمت پکې لګه. نو د مور پلار خدمت پکې او دا اعمال به د نفلي اعمال به ورسه کېږي لکه پرېږدي. یعنې په نفلي اعمالو باندې د مور پلار درجه چې کوم دی څه ده لکه هغو له ترجیح ده. هغه حکم به ته چې کوم دی څه کوې مخکې کوې که دې مخکې نه کو. نو یو واقعه ده یوه خو ته بل ټایم بیا زه بیان کړم چې د دې سره لګي مخکینی قومونو کې چې کوم دی یو الله والا مختصر دا غیر او هغه په خپل یو جونګړه کې هغه به د الله عبادت کوله او هغه ولی خاصه ولکه عام کس نه ولکه ولی ولکه. نو هغه خپل مور आवाज وکړو په منځ باندې ولاړو. څه دی لکه په منځ باندې ولاړو. زه مختصر ذکر کوم د هغې خلاصه حاصل د هغې ذکر کوم. یو طرف ته دې سوچ کوي چې بھائی زه الله پاک تا ته ولاړ یم او بل طرف ته سوچ کوي چې مور راته آواز کوي. ٹھیک بس د دې ترجیح ورکړه چې زه الله ته ولاړ یم نو بس د دې مور پسې نه ځم. خبر ورسېده بس دې مور ورته څو پیرې آواز کړی دی بس چې دی نه دی راغلی جو مور له غوسه ورغلی دی خیري ورته کړي دی چې الله یې تا وشړ الله یې تا څه کړي لکه الله یې تا وشړ. اوس وخت تېرېږي څه کېږي وخت تېرېږي یو ټایم داسې راغی چې هغه زمانو کې یعنې زنانو به هم چې کوم دی په دې غرونو بیابانو ځنګلو کې خپلې ګډې بزې سرولې او سړو به هم سرولې لکه شپنکیان چې ورته ویلی کېږي. داسې کار شوی دی چې چېرته یو نارینه او یو زنانه ټیک شو شیطان چې کوم دی څه دی لکه په لمس باندې هغوی په بدکارۍ کې مبتلا کړي دي. چې کله مبتلا کړي دي نو بیا د هغې د وجې نه د هغه زنانه چې کوم دی څه دی لکه حمل شوی دی او د هغه حمل په نتیجه کې د هغې وروستو چې کوم دی بچی څه دی پیدا شوی. چې کله هغه بچی د هغې پیدا شو نو هغه خو قوم ته خلکو ته خو پته ولګېده که چې دا خو به یو غیر شادي شده جنۍ ده نو د بچی کوم طریقه باندې راوړو. دا حالات خو نه و که نه دا حالات و نه په دې څیزونو څوک پوهېدل لګي. ټیک ده نو د دین تپوس وکړو چې بچی د کوم ځای نه راوړو خپل قوم خلکو د هغې د خولې نه دا وخت وي جریج څه نه لکه دا جریج. نو جریج خو معروف څه لکه درویش و او د هغه خو ځان یو جونګړه و یو زیږی و چې په هغې کې به شپه او ورځ د الله بندګي کوله لکه څه لکه تاریک دنیا و لکه دنیا پرېښودې و لکه وي ښه مطلب دا دی چې دا د دې چل دپاره چې کوم دی دغه ځای ته تللی دی او دا ناست دی لکه خلک پسې تللی د هغه ډېره بېعزتي کړې ده لکه رسوایي کړې وهلی دی ټکولی دی د هغه چې کوم هغه جونګړه و هغه ځای و هغې وله چې کوم دی څه دی لکه هغه وله وران کړی دی لکه دی د دې خلکو نه دا تپوس کوي چې باید تاسو زما سره دا کار ولې وکړو لکه ما ته خو زما څه ګناه وکړې لکه ما کړی څه چلوي ښه ته راته پوس هم کوې ټیک شو تا یې چل کړی چې د هغې نه وروستو ورته دې ووایي چې تا دا چل کړی دی نو بس هغه په سجده پرېوت پړی څه دی لکه او په ژړا شو لکه څه دی لکه په ژړا شو او الله ورته الهام وکړو پړه کې چې دې بچي ته ووایه د ده نه تپوس وکړه لکه څه دی لکه د دې بچي نه تپوس وکړه ته د چا بچی یا الله بس لکه رسوا خو شوم او څه چې وه خو راسره وشو خدایه پرده مې ساتله څه دي لکه ساتله. نو هغه بچی دا بچی راوړی نو چې بچی الهام شته ښه الله پاک خپل نیکانو بندګانو ته پړه کې یو الهام وکړي لکه خبر ورسېدې لکه نو چې بچی راوړو نو د الله په حکم باندې وایي د چا بچی نو هغه د هغه شپنکي نوم واغسته څه دی لکه شپنکي نوم یې واغسته. دا د هغه کرامت کرامت د اولیاء حق دی لکه څنګه چې د پیغمبرانو معجزات حق دي لکه او دا معجزات د پیغمبر په لاس ظاهریږي خو فعل د پیغمبر نه وي فعل د الله وي. د په شان کرامات د اولیاء حق دي دا فعل د الله وي خو په لاس د هغه باندې ظاهروي د پاره د دې چې د مقام مرتبه د خلک وپېژني چې دا عام انسان نه دی لکه خلک خو پیمانه شو څه دي لکه چې دا موږ څه وکړل خبره خو بل شان شوله دې خلکو موافق غوښته څه ده لکه او خپل د پیمانتیا اظهار یې کوو د وی نه څه ملامتیا مطلب دا دی زه په خپلو الفاظو کې د هغې تشریح کوم چې تاسو باندې څه ملامتیا نشته دا به داسې کېده دا به داسې کېده زما مور ما ته ویلي و چې الله دې تا وشه څه مخکې خبر راغله د مور د خیرونو د زمانې اولیا نه بچ کېږي ښه زمانې اولیا څه کېږي الله یې لحاظ کوي لکه په خپل ځای کې
خو د مور د خولې نه وتې خیره چې دا د زمانې ولي خو چې دا د هغې بچی و که نه نو نه بچ کېږي. د دې د وجې نه فقهاو دا مسله لیکلې ده چې په نفل مونځ ولاړ وې او مور درته آواز وکړو نو ګوره مونځ به په ټک پرېږدې لکه دا به نه وي چې ورګې دا فاتحه رسومه ورګې رکوع کومه ورګې سجده کومه ورګې سلام کوم او په مانځه ولاړو څه دی لکه هغه په مانځه ولاړو لکه دا به پرېږدې وي. فرض مونځ کې بیا لږ اختلاف دی چې آیا فرض مونږ به پرېږدې که نه پرېږدې خبره ورسېږي نو بس لکه دا دی چې اندازې ته ګورئ نو زه خو یم چې دا فرض هم پسې پرېږدې او د هغو دا کار وکړې دا مونږ ته کولی شي بیا دا مونږ ته څه شي کولی شي هېڅ پته نه لګي چې د دې مور حالت په دې وخت کې څه دی او هسې نه چې ته د دې د خولې نه تا ته څه خیري ونه خېږي او لکه ټیک شو هغه په دغه وخت کې تا طلب کوي که نه خو تا منع کوي نه که نه لکه څه کوي لکه منع کوي خو نه نو زه یم چې سړی په مانځه باندې ولاړ که نه دغه چې مطلق مونځ حکم دی او مور ورته آواز وکړي نو دی د خپل مونځ په دغه ساعت کې پرېږدي او مور وي او که پلار وي لکه ټیک شو که نه او د هغو هغه خدمت دې وکړي د هغو هغه کار دې وکړي بیا دې الله ته ودرېږي بیا دې الله ته څه کېږي ودرېږي خپل مونځ دې وکړي نو دونه پورې چې کوم دی ما وایي څه دی نو د مونږ څه حیثیت دی لکه مونږ خو ګناهګار خلک یو لکه مونږ ته د خپل مور او د پلار د خولې نه بددعایي وخته او مونږ هغو تکلیف ورسوو ستاسو څه خیال دی چې مونږ به چېرته د خیر سره مخامخ شو بیا ناممکنه نه ده څه ده لکه ممکنه نه ده لکه نو وبالوالدین احسانا د مور پلار سره څه کوئ لکه احسان کو دا یو قاعده ضابطه ما تاسو چې کوم دی په دې کې څه کړه لکه ذکر کړه چې نفلي اعمال به د مور پلار د خدمت لپاره څه کولی کېږي پرېښودلی کېږي ذوي القربا او د خپلوانو سره والیتاما د یتیمانو سره او المساکین د مسکینانو سره یتیم هغه چا ته ویلی کېږي چې د هغه پلار وفات شوی وي خو د یتیم فقهاو ویلي دي چې د یتیم اطلاق په ده باندې د هغه وخته پورې کېږي چې دی لا بالغ شوی نه وي نو دی یتیم دی کله چې بالغ شو بیا د یتیم نوم د ده نه څه شو لکه ختم شو لکه مساکین مسکین هغه چا ته ویلی کېږي چې دی د ده سره څه نه صحیح لکه ځانه څه محنت مزدوري هم کولی شي خو مسکین معنا موږ ته په پښتو کې غریب وایو موږ ته په پښتو کې محتاج وایو لکه د ده آمدن وي خو د ده په آمدن باندې د خرچ زیات وي لکه دا مسکین دی د معاشرې څه دی لکه ځان نه محنت مزدوري کوي ځان نه نوکري کوي لکه خو د هغه خرچ داسې وي که نه لکه چې د هغه یو خو فضول خرچیانې فضول خرچیانو خبره نه کوو کوم چې د انسان لکه هغه اصلي خرچه ده چې کور د انسان د اوسېدو ځای ده لکه دا ضرورت دی لکه ټیک شو که نه په دې کور باندې په دې باندې کرایه لکه څه دی لکه اوس دې اندازه لګوه لکه دا کرایه ده په ده باندې لکه بل دا ده چې خوراک څښاک د انسان ضرورت اصلیه دی لکه ټیک شو که نه او دغه شان جامه چې په دې باندې دی ځان پټ کړي لکه د ګرمۍ د یخنۍ نه او د الله عبادت پرې وکړي لکه نو دا درې څیزونه چې کوم دي که نه دا ضروریات اصلیه دی ته ویلی کېږي د اوسېدو ځای او خوراک څښاک او جامه پیزار لکه ټیک شو دا د انسان اصلي ضروریات دي لکه نو ته اندازه لګوه لکه دا نه چې مسکین دې په تا پسې راشي دا نه چې یتیم دې په تا پسې راشي او یتیم دې تا ته ووایي چې زه یتیم یم نه د مسلمان دا کار دی چې دی به یتیم تلاش کوي چې یتیم کوم ځای دی لکه د مسلمان دا کار دی او اسلام موږ ته د دې خبرې تعلیم راکوي چې دی به مسکین تلاش کوي چې محتاج کم ځای دی لکه محتاج څوک دی د چا چې ضروریات اصلیه دي واقعي د ده آمدن دومره دی چې دا ضروریات اصلي پرې ده پوره کېږي که نه پوره کېږي تمام معاشرې مسلمانانو ته د دې خبرې حکم دی چې بھائی څه دی لکه د دیو سره وایي احسان کوه د سره څه کوه احسان کوه لکه یا مطلب د دې سره د رحم معامله کوه او د دیو حقوق ادا کوه څه دی لکه حقوق ادا کوه د رشته دارانو د دیو سره هم د رحم معامله کوه د دیو حقونه ادا کوه یتیمانو د دیو سره د رحم معامله کوه د دیو حقوق ادا کوه د مساکینو د دیو سره د رحم معامله کوه د دیو حقوق ادا کوه علماو ښایسته خبرې لیکلې ده او دغه د اسلام خوبي ده او مسلمان په دې صفت سره مسلمان پکار دی چې دا نه چې دی به تا پسې راشي او تا خبر کړي لکه نه د مسلمان کار دا دی دی به تلاش کوي چې بای ما باندې زما د رشته دار څه حق دی دا زه هغه ته ورسوم لکه ما باندې د یو یتیم څه حق دی چې دا زه هغه ته ورسوم ما باندې د یو مسکین د محتاج څه حق دی چې دا زه معلوم هم کړم ویم رسوم یو ورکوړ شان واقعه علماو کتابونو کې لیکلې ده یو دوه تنه دوستان نو ډېره موده پس چې یو دوست د خپل دوست دروازې له راغی نو هغه راووت ډېر خوشحاله شو میلاو شو ورسره ورته ویل څنګه دې راپېښه وکړه نو ورته ویل زما قرض پیسو ته ضرورت شوی دی څه دی لکه قرض پیسو ته زما ضرورت شوی وي ښه بس هغه بس راوباسم دله ټیک شو
د دوستۍ تقاضه دا ده، د ورورولۍ تقاضه دا ده، بیا د مسلمانۍ تقاضه دا ده. لکه ټیک شو راوباسم دلته کور ته ننوت، خپل بیبي ته یې ویې چې ته په غوټه کې یا په ډبي کې په څه کې به پیسې هغې له ورکړې یا پیسې راوالې. پیسې هغې راواغستې، پیسې د هغې نه راغلې شماري ده به ورته څو پیسې ویلې وې، هغه پیسې شماري لکه خو دی جاړي. څه کوي لکه دی جاړي. دا ښځه چې دی خپل خاوند ته ګوري وایي ته جاړې ولې؟ وایي جاړم په دې وایي دوست مې راغلی دی او وایي قرض پیسې غواړي. نو وایي دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې ستا دوست دی او هغه ستا خوا له راغی او هغه اریان او ته هغه له پیسې ورکوې، نو دا خو د خوشحالۍ خبره ده، ګندې کې د ژړا څه دي؟ وایي نه جاړم په دې چې دی ولې زما دروازې ته راغلی. دا څنګه دوستي ده؟ لکه ما ته په خپله دوستۍ باندې څه دی لکه یعنې ما د خپلې دوستۍ ما د خپل تعلق حق ادا نه کو. لکه زه څنګه د حال نه خبر نه شوم چې د داسې حال دی چې د هغه حال مجبوره کو ما به دروازې ته راغی. په کار خو ما له لا وه چې زه د حال خبر وې او ما دله دا دروازې ته رسولی وې. اسلام دغه دی څه دی لکه دا اسلام د خوبونه ډک دین دی ډک. تا د څوک وایي چې ته نورست نه پوهېږې اسلام څه ته اسلام دې ته ویلی کېږي چې څومره خوبۍ دي دا چې ټوټل راغونډې کې دې ته اسلام ویلی کېږي. څومره خامۍ او قباحتونه او ناکاروالی چې دا چې ټول راغونډ کې د دې تصور په اسلام کې نشته. کېدل خو پرېږده، تصور هم نشته، انسان تصور نشي کولی. اسلام دا نو چې اسلام داسې دین دی او موږ د دې منونکي نو مسلمان به هم دقسې د خوبونه ډکي او په دې کې به یو قباحت چې کوم دی صحیح دی. الله دې په حال باندې رحم وکړي. نو دا دی چې معاشره خلک به دا تلاش کوي لکه او د دې حق په هغو ته رسوي. په دې باندې شاید موږ د قیمت پر ورځ خلاص شو، ما ته پته نه وه، ما ته څه ده لکه پته نه وه. لکه شاید دلته موږ یو بل له ځان خلاص کړو لکه څو چاته څه وایي، خو د خدای پاک په مخ کې شاید بیا موږ د دې خبر نه ځان څه کړو لکه خلاص نه کړو چې ولې ما خپل رشته داران نه پېژندل چې په دې کې څومره خلک غریبانان دي او حالات څه دي او څوک څه ته محتاج دي، د ده څومره مدد کولی شم، ولې په دې موږ نه پوهېدو. لکه زموږ په دې معاشره کې یتیمان څوک دي، لکه د دې دا یتیم به څه ته محتاج دی، زه د څه مدد کولی شم، لکه ولې دا موږ ته پته نه ده. لکه ټیک شو او دغه شان کوو. نو د دې د وجې نه دا ذمهدارۍ دي. کله چې یو انسان خپله ذمهداري پوره کړي که نه نو د بل حق په ادا کړي، او څو پورې چې کوم انسان د خپلې ذمهدارۍ کې کوتاهي کوي که نه نو حق تلفي به کېږي او پریشانیانې او خفګانونه او نفرتونه دا به چې کوم دی څه کېږي قایمېږي. بس د هر انسان دوه انسانان دي، لکه څه کې دې دواړه چې د یو بل حق ادا کوي که نه به څه کېږي لکه چې هر سړی به خپله ذمهداري پوره کوي. دې چې خپله ذمهداري پوره کوي زما حق په ادا کېږي، چې خپله ذمهداري پوره کوم د حق په ادا کېږي. بس اسانه معامله ده. وقولوا للناس حسنا او د خلکو سره ښایسته خبرې کوئ، لکه د ښه اخلاقو خبرې کوئ. لکه داسې خبرې مه کوئ چې داسې قول مه وایئ چې په هغې سره د هغه سپکاوی کېږي. داسې مذاق د خلکو سره مه کوئ چې په هغې باندې هغه خفه کېږي. لکه داسې نومونه خلکو ته مه اخلئ چې په هغې کې د هغه څه وي رسوایي وي. لکه هر سړي سره که کشر دی د هغه سره هم، که ځوان دی د هغه سره هم، که سپینګیری دی د هغه سره هم، که عالم دی د هغه سره هم، که جاهل دی د هغه سره هم، تعلیم یافته دی غیر تعلیم یافته سره هم، دا د خدای بنده دی. لکه څه دی لکه الله پاک فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم. بس په دې کې څه قید نه دی لګولی، لکه څه دی لکه قید نه دی لګولی. دا تعلیم یافته دی، دا غیر تعلیم یافته دی، دا عالم دی، دا غیر عالم دی، دی د رنګ نه تور دی، دی د رنګ نه سپین دی، دی اردو وایي، دی پښتو وایي، دی پنجابي وایي، دی عربي وایي، دی فارسي وایي. نه قید نه لګولی. الله څه ویلي دي ولقد کرمنا بني آدم. د ادم الواد ما عزتمن پیدا کړ. ټیک شو چې الله وایي ما د ادم الواد، موږ ټول د ادم الواد آدم علیه السلام الواد یو موږ. لکه الله وایي ما عزتمن پیدا کړی دی، ما دې له عزت ورکړی دی، دا عزتمن دي که نه. نو د چا حق جوړېږي چې د هغه بېعزتي وکړي په خپل قول سره په فعل سره. وقولوا للناس حسنا، د هر چا سره ښایسته خبره، د هر چا سره نرمه خبره، د هر چا سره د ادب نه ډکه خبره او د عزت نه چې کوم دی څه ده لکه ډکه خبره کوئ. لکه بل واقیموا الصلاة واتوا الزکات، مونځ قایموئ. مونځ په هغو کې هم علماو تفسیر لیکلي په هغو باندې دوه مونځونه فرض څه دي لکه په هغو دوه مونځونه فرض. تاسو مونځ کوئ، لکه مونځ قایموئ الزکات او تاسو زکات ورکوئ. لکه د دې ټولو خبرو چې کوم دی څه د دې بني اسرائیلو سره په تورات کې عهد چې کوم دی کړی و او دوی د دې خبرې لوس کړه ټول مونږ کوو. الله وایي ثم تولیت، بیا تاسو وګرځېدل. دا ټول عهدونه تاسو څه کړل لکه مات وکړل، دا تاسو پوره نه کړل. لکه الا قلیلا منکم، مگر ډېر لږ کسانو ستاسو نه، وانتم معرضون
ستاسو عادت دا دی چې تاسو اعراض کوونکي وي لکه ستاسو کار دا دی لکه د هغه زمانې ستاسو چې کوم مشرانو بني اسرائیل د هغو هم دغه کار وو انتم موردون تاسو هم د هغو په نقش و قدم باندې روان یې د دې زمانې بني اسرائیلو ستاسو هم دغه کار دی چې تاسو هم اعراض کوونکي او تاسو دغه وعدې خلافي کوونکي او مخالفت چې کوم دی صحیح لکه کوونکي الا قلیلا منکم علماء لیکلي دي لکه عبدالله بن سلام او داسې د هغه لږ نور ملګري څه دي لکه چې هغو بیا مسلمانان شوي او هغو ایمان راوړی لکه او باقي خو جو څه دی لکه باقي خو ټول کافر پاتې شو څه دي لکه ټول کافر پاتې شو نو د دې خبرو عهد دیو د الله پاک سره کړی چې موږ به دا کوو او دا عهد دیو چې کوم دی څه کو مات کو د دې یو خرابي په دې ایتونو کریمو کې دا بیان شوه چې بایي دا یو عهد شکل قوم دی لکه د خدای پاک سره چې دې کومې وعدې کړې وې د هغې هېڅ لحاظ ونه ساتو هغه یې څه کړي لکه مات الله زموږ حفاظت وکړي وإذا یاد کړه هغه وخت نه چې موږ واغسته میثاق بني اسرائیل هغه پوخله د بني اسرائیلونه اول خبر دا چې لا تعبدون الا الله تاسو به عبادت نه کوئ ما سوا د الله نه وبالوالدین احسان او د مور پلار سره به نیکي کوئ وذل قربا او د خپلوانو سره به ښه کوئ والیتاما او د یتیمانو سره به ښه سلوک کوئ والمساکین او د محتاج خلکو سره به ښه سلوک کوئ یعنې د هغو سره به د رحم معامله کوئ او د هغو حقوق په ادا کوئ وقولو او وایئ للناس خلکو ته حسنا ښه خبره د ادب خبرې د خلکو سره کوئ د عزت خبرې د خلکو سره کوئ واقیموا الصلاة او قایموئ لمانځه لره وآتوا الزکاة ورکوئ زکات لره ثم تولیتم بیا تاسو وګرځېدئ یعنې بیا تاسو دا خبره ونه منله دا چکنی وکړه الا قلیلا منکم مگر لږ کسان ستاسو نه دي سوي لکه عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه د هغه ملګري چې هغو منله هغو ایمان راوړو وانتم موردون او حال دا دی چې تاسو اعراض کوونکي تاسو مخ اړوونکي ستاسو عادت دا دی چې تاسو مشرانو هم مخ اړولی دی د الله پاک د احکامونو او تاسو هم د هغو په نقش قدم باندې صحیح کوئ یا ارحم الراحمین يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم يا الله موږ دې جوړ کړي الله چې ستا خوښ شو الله موږ دې جوړ کړي الله چې ستا خوښ شو الله موږ دې جوړ کړي الله چې ستا خوښ شو خدای موږ ته په خپل ایمان استقامت نصیب کړي خدای موږ ته د ایمان سره مرګ نصیب کړي خدای د محشر او نشر د ایمان والو سره وکړي خدای زموږ دنیا هم ښایسته کړي خدای زموږ آخرت هم ښایسته کړي خدای د خپل احکامو سره د نبي صلی الله علیه وسلم د مبارکو طریقو سره الله زموږ محبت زیات کړي او یا الله دا محبت زموږ په زړونو کې الله د مرګ پورې قایم او دایم وساتي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین